نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. سورة يوسف 12 پارا ابتدائی آیاتنا دی. یہ سورت تا سورت یوسف وی ذکر پدی سورت کی دا یوسف علیہ السلام واقعہ ذکر کی. دا سورت مکی سورت تھی. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرتنا اڑان دی نازل شوی دی. دا سورت پا اعتبار دا ترتیب قرآن سرات 12 سورت تھی. نازل دو بلحاظ سرا دا سورت 53 نازل شوی دی. پدی سورت کی 12 رکوعات یوسل یولس آیاتن دی. دا سورت مکی سورت تی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرتنا اڑان دی نازل دی. او پا مکی سورتن کی عموماً 3 مضامین ذکر کی. یود اللہ رب العالمین توحید او دا حقی دلائل ورسرا دا مخالفین او منکرین توحید یعنی دا مشرکان و تردید. دویم موضوع پا مکی سورتن کی دا نبی علیہ السلام رسالت او دا منکرین رسالت دا شبہات و جوابات. دریم مضمون پا مکی سورتنو کی عقیدات آخرت او دا مخالفین او دا آخرت انجام او دا عقید و وسوسو جوابات پا مکی سورتنو کی عموماً بیانے گی. دی سورت یوسف دا مخی سورت سر عربت او مناسبت دادی کہ دا مخی سورت پا آخرہ کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلائل دا رسالت بیان شو. دا دی سورت پا شروع کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل ذکر کی گی. یا دا مخی سورت پا شروع کی صداقت دا قرآن کریم بیان شو. دا دی صورت پا شروع کے ہم صداقت دا قرآن کریم بیانے گی. یاد مکی صورت پا آخرہ کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرضا او ذمہ داری بیان شو. دا دی سورہ یوسف پا آخرہ کی بہم دا نبی علیہ السلام فرضا او ذمہ داری ذکر کی گی. شان نزول سورت یوسف دادی دا مدینی منوری یہودیانو مکی مکرمی تاس خلق را اولے گئے چی تاسو دا دی پیغمبر نبی علیہ السلام چی ذات نبیوی معلومات تے اکئی چی ابراہیم علیہ السلام کو پشام کے اسے دو. ابراہیم علیہ السلام زوی اسحاق علیہ السلام پشام کے اسیدو او دے اسحاق علیہ السلام زوی یعقوب علیہ السلام پشام کے اسیدو. نو بیا دا بنی اسرائیل مصر تسنگر آلے. یعقوب علیہ السلام کو مصر کی نو شام کی نو دی خاندان مصر تسنگر آو رسیدو. دے سوال لپارے نبی علیہ السلام تا مکی مکرمی تکسان را اولے گئے. اللہ جل شانہ دا سورت نبی علیہ السلام تنازل کو
او په دې صورت کې ټول واقعا بیان کړه چې په شام کې یعقوب علیہ السلام سره د بچو اوسېدو او زوی یې رونو بهر راوویستو وی کې واچو او قافله راتله مصر ته هغې ځان سره مصر ته راوستو او په مصر کې بني اسرائیل بیا آباد شو. دا صورت الله پاک په دې موقع باندې نبی علیہ السلام ته نازل کړ. دا ټول صورت د نبی علیہ السلام د رسالت واضح دلیل دی. نبی علیہ السلام خو د یوسف علیہ السلام په وخت کې نو او د دې ټول قصې نه ټکی په ټکی الله خبر کړ چې دا خبر شو خدا الله خبر کړ. حالانکه نبی علیہ السلام خو په اخواني کتابونه نه دي کتلي، سکول مولم نو ویل د چا کتابونه نو کتلي چې مخکې څه کې کتلي چې په دې طریقې راغلي. ځکه نبی علیہ السلام د دنیا تعلیم نو کړی، ABC 1 2 3 دا سیزونه لیکل وغیرہ نه ورکړل، امیو او بیا د دې واقعین تاسو پورا خبر شو نو دا الله خبر کو نو چې الله خبر کو خدا الله نبی دی کړ نو دا د نبی علیہ السلام د نبوت دلیل واقعات. په دې واقعات یوسف علیہ السلام کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زندګۍ موافقات ډیر دي. نبی علیہ السلام یوسف علیہ السلام سره خپل ورونو زیاتیو، نبی علیہ السلام سره هم د خپل خاندان خلکو زیاتیو. نبی کریم یوسف علیہ السلام په تکلیفونو ډیرو باندې صبر وکړ، الله جل شانه د هغې نه بعد یو ډیر زیات عزت ورکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د کافرانو د طرف نه په ډیرو تکلیفونو صبر وکړ، الله رب العالمین ډیر زیات عزت ورکړ. یوسف علیہ السلام ابتدا نه خوبونه لیدلو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم ابتدا نه خوبونه لیدلو. نو موافقت د یوسف علیہ السلام د واقعې سره د نبی علیہ السلام د زندګۍ ډیر. یوسف علیہ السلام دی 12 سروریان، یعقوب علیہ السلام یو بیبی وا لیا بنت لیان، لیان نومیو د پلار نومی لیان، لس زامنیو. دا اولنې ښځه ده یعقوب علیہ السلام. بیا چې کله دا وفات شوه نو د دې نه بعد یعقوب علیہ السلام د دې لیا بله خور په نکاح کړه، راحیل د هغې نوم راحیل بنت لیان. دا دواړه خویندې خو یو چې وفات شو د هغې نه بعد یې بله وکړه. دا راحیل د دې 2 زامن دي، یوسف علیہ السلام او بنیامین. کله چې دا بنیامین پیدا کېده نو په دې وخت کې د مور وفات شو. یوسف علیہ السلام او د ضرور بنیامین دا ماشومان پاتې شو او دا نور رونه چې دا مشران دا لسرونه د مشران. یوسف علیہ السلام یو شپه خوب وکړ، په خوب کې وکتل چې زه 11 ستوري وینم، نور او سپوږمۍ ورسره وینم او دا ټول ما ته سجده کوي. خوب خپل پلار یعقوب علیہ السلام ته بیان کړ. یعقوب علیہ السلام ته فرمایل چې ته دا خوب د خپل ورونو ته مه وایه. یعقوب علیہ السلام خو پیغمبر خو په خبره پوه شو چې دا 11 رونه دي او دا نور او سپوږمۍ دا مور او پلار دي. نو په دې ځای کې یوسف علیہ السلام ته یعقوب علیہ السلام وایي چې ته دوی ته دا خوب مو بیانوه.
د دې خوب نه د یوسف علیه السلام ضروریان بیا رستو خبر شو، رستو به ان شاء الله تفصیل راشي. نو پدې صورت په شروع کې د یعقوب علیه السلام د زوی د یوسف علیه السلام د خوب کتل هغه مختصر حالت بیانېږي. بیا الله جل شانه فرمایي یعقوب علیہ السلام دی زویتوی یوسف علیہ السلام تا چه اللہ جل شانہو بتا تا نعمتون در کئی خدا خوب دی اخبر روریانو تم بیانو پدیجے کہ علماء فرمائی چه دا خوب پا 3 قسم دی. 2 قسم خوب غلط دی و 1 قسم خوب صحیح دی. 1 قسم خوب شیطانی وسوسی کل یر او کل حیبت په خوب کې انسان ویني دا د شیطان د طرف نه. او دیم قسم خوب چې انسان دروازه کم محنت کی په خوب کې مغه کوي دا د نفس بل خیالات دي. او دریم قسم خوب هغه نه د شیطان طرف نه د نفس طرف نه بلکې د الله جل شانه د طرف نه یو بشارت او خوشخبری ده. صحیح خوب تعبیر چانه پختنه کولی شي، خدا 2 قسم د هیبت او د ير او د غم او د مصیبت دا چانه تاسو وکم. دا غي طریقه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو دلیدا چې کله د بد خوب وکړو پښپا کې راويخ شو ګس طرف ته درې پیری لاړې تو کا اعوذ بالله او وایو په بل ډډه باندې وکړه. خوب چاته م بیانو تا ته د خوب اس قسم ضرر نه ملاوي. او بیا علما فرمایي کہ دروازه در ته مکملو شو نو 2 رکعات نفل وکاو د الله نه سوال وک الله پاک د خوب د شر نه پناه غواړم او د خپل وس مطابق لګه صدقه وکا تا ته اس قسم ضرر د خوب نه ملاوي. صحیح خوب چې دی ولیدو که تعبیر واضح او ټیک دا که تعبیر واضح نو د یو داسې سړي نه تپوسو کا چې باغ کې اوسو صفات تعبیر چې چاته بیان کړي. اولنی خوب هغه چاته بیان کا چې هغه په تعبیر باندې پیږي چې نه پیږي هغه ته خوب مو بیانو. دویم دا تعبیر هغه چاته بیان کا چې هغه ستا خیر خواوي ستا سره نه لګو ته خوب بیان کې د پسې بل لطیفو لکی. او دریم دا تعبیر هغه چاته دا خوب هغه چاته بیان کا چې هغه ستا پرده ساتلی شي. اسنه ته خوب بیان کړه د پکړی کې بیا شرمای چې پلان کې خدا سے خوب کتل نو دا خوب داسې چاته بیان نو یوسف علیہ السلام دا خوب خپل بلار ته بیان کړ چې د یوسف علیہ السلام خیر خو نیک سړیو د خوب په تعبیر باندې پیدو پیغمبر ټول صفات پکې نو یوسف علیہ السلام ځکه خپل خوب خپل بلار یعقوب علیہ السلام ته بیان د یوسف علیہ السلام دا خوب 40 کال بعد بیا واقع شو او رښتیا شو. ځکه چې کله دی بیا مصر ته لاړل نو د ورونو او د مور پلار ورته سجده وکړه. دا خوب خارج کی بیا وجود تکل راغی کله چې یعقوب علیہ السلام او دارون او یوسف علیہ السلام ته په تخت باندې حاضر شول او مصر ته لاړل 40 کال بعد. نو دا یوسف علیہ السلام نور واقعا برستو تفصیلا نازل په قران کریم کې د الله رب العالمین دستور او طریقه دا چې واقعا مختصر د مقیم مناسب نازل لکه یو ځای کوم مطابق لګه بیان کی بل ځای لګه مطابق ناغي مطابق لګه بیان کی په یو ځای ټول واقعا قران کې الله نه بیان صرف د یوسف علیہ السلام واقعا د چې په قران کې الله ټول په یو ځای ذکر کړي. په ټول قران کې د یوسف علیہ السلام واقعا بل ځای کې نه بیان شوی او صرف په دې سورې یوسف کې ذکر شوی دا. د نورو پیغمبرانو واقعات یا د قومونو نه سيوزه بیان شي موقع مناسب سبل ځای بیان شي دا موقع مناسب په یو ځای نه بیانېږي سوا د دې
یوسف علیہ السلام دا واقعی نو اللہ جل شانہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را دا حروف مقطعات دی دا دی پمانا باندی یو اللہ پی دا اللہ پاک راز دی چاہتے نخی اللہ پی کی پمانا دا دی حروف باندی تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتنا دا کتاب واضح دی ان انزلناہو یقینا من نازل کری دی قرآن کریم لرا قرآن عربی دا عربی جبی لعلکم تاقلون دا پارا دی چه تاسو عقل نکار واقلی دا دی پا مغانی و مقاصد باندی عملو کئی نحن نقص علیکا من بیانو پیغمبر علیہ السلامتا تا احسن القصوصی خیستا واقعات بما اوحینا الیکا فسبب دا غسو چه من دی وحی کو تا هذا القرآن دا دی قرآن کریم وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ او یقینا توی وڑان دی دا نازل دو دا قرآن کریم نا خبر خلقنا قرآن چه نو نازل شیخ خدا دی قصونا نو خبر کر نو چه بیان شو اللہ پاک بتا خبر ورکو نبی علیہ السلام پیشو اذ قال یوسف لأبیه یا کا وقت اوی یوسف علیہ السلام خپل پلارتا یا ابد اے بابا جانا انی رأیت 11 کوکبا یقینا زوینم بخوب کی یول استوری والشمس والقمر او انور وسپگمے رأیتهم لی زوینم دوی لرا چی دیدی ساجدین ما تسجد کون کی قال یا بنیا یعقوب علیہ السلام او فرمائے اے بچوڑیا لا تقصص رؤیاکا تم بیانوا دا خوب بخبلنون باندی لا تقصص تم بیانوا رؤیاکا دا خبل خوب علا اخوتکا بخبلنون باندی فیکیدو لکا قیدا ورندیب تدبیر جوڑ کی استاد پارا پا تدبیر جوڑا ولسرا سے نقصان بیتا اور اسی رون تیمو آئے میں نرنا رونا دی ان شیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان خام خادید انسان دا پارا عدو مبین کار دشمن وکذالک دارنگی یجتبیک ربکا منتخب کی تال رستا ربو ویعلمک تاتب تعلیم در کی خیبتاتا من تأویل الاحادیثی دا تعبیر دا خوبنو ویتم نعمته علیکا او قرب کی خپل نعمت بتا باندی یعنی نبوت بتا تا اللہ پاک دار کی وعلى آل یعقوب او آل دا یعقوب علیہ السلام تا کما اتمها على ابویکا لکه څنګه چې پورا کړی الله پاک دې نعمت لرستا په مور پلار یې نستا په نکیا الا ابوي که ستا په پلارانو باندې چې ستا پلار یعقوب علیہ السلام دا غپلار اسحاق علیہ السلام دا غپلار ابراهیم علیہ السلام باندې من قبل وړاندې د دین ابراهیم او اسحاق چې ابراهیم علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام ان ربک علیم حکیم یقینا استرب چې دی علیم زیاد علم والا دی حکیم او حکمت والا ذات دی واخر دعوانا الحمدللہ